سلامونه ملګرو تازه خبر او ډېر خبر ده چې د مفتي شاهد مفتي شاکر په اړه باندې کومه بلسوي غونډه ده په پېښور باغی ناران کې نن هم داوس کې خو د پولیس لخوا چې کوم د پاغه باندې او په پرې خودل شوی دی ورسره په دغه کورسي هم پر خودل کېږي بل اړخته حکومت چې کوم دغه لارې تړلې دی خلک نه پر خودل کېږي چې ځکه چې موږ به تاسو وژنو خو بیا به هم تاسو غږ نه کوي د خپل شهیدانو خبره باندې کوي د خپل مشرانو د اتلانو د ځوانانو د پښتنو د لاپات افرادو د ټارګټ کیلینګ د بمونو د ماکو پر خلاف خبره نه کوي ډیر د شرم او د افسوس خبره په ګنداپور سمیت د پی ټی آی په حکومت او دغه په لیډرشپ هم ده چې په صوبه کې خوځان ته حکومت هم وایي چې موږ حکومت یو مریم نواز ته هم کس پکې سپورې هم وایي او خدام کوي هم ورکوي حالانکه هغه د یو اسچو د علاج نه دي چې یو اسچو ته وایي چې ته ولې غیر قانوني کار کوي یعنی د غیر قانوني کار هم پښتنو نشي کولای نو موږ ډیر زیاته افسوس هم کوو ټول پښتنو څخه هیله ده چې आवाज پورته کوي غږ پورته کوي موږ کله هم د خپل مشرانو د اتلانو ویني چاته نه بخو موږ کله هم د خپل اتلانو دغه مشرانو دغه ککاري چې زموږ ته لپاره د خور لپاره د ولس لپاره قرباني کړې دي مجاغب کله هم نه هېري مجاغب لپاره خامخا حق واړي او دغه لپاره आवाज پورته کړي نو هر ملګری باید کوشش وکړي आवाज سره پورته کړي